للرجال د پارد ناری نو نصیب حساب برخدا مما فحغس کی ترک الوالدانی چی پریگی زمور او پلار والاقربون او نزدیخ بالخبلوان وللنساء یود پارد زنان او نصیب حساب برخدا مما فحغ مال کی ترک الوالدانی چی پریگی زمور پلار والاقربون او نزدیخ بالخبلوان مما داغسن قل منه چی کم وید دین او کثر یا کډیروی نصیبا مفروضا دا حصہ د مقرر کړی شوی فرض کړی شوی دی آیات مبارکه کې الٰه العالمین د جاهلیت د خلق د ظلم هغه بندیش کوي داغي ممانعت کوي اسلام نمخ کی کفار و بزنانو تا پا میراس کی برخن اور کولا دی بوید میراس کی خدا غچا برخدا چی اغا میدان کی ادری دیشی پاس سورلی کولیشی تورا چلولیشی الٰه العالمین وی چې څنګه د نارینه او برخه الله مقرر کړی د غشان د زنانو دا کمال لګ دیو کډیر دی خود الله د قانون مطابق د لونو د زنانو د بچو د نارینه او پکې برخه دا لکنن پختون قوم کې دا یو لوی جهالت دی لور تبرخ نور کئی رونا خور تبرخ نور کئی اکور کئی نواسی اغا معمولی غنکی ورکی واللہ وی مما قل منہو کفر آغاش کلگوی د دیناو کڑیروی د طولو پکی برخدا او تردی علماء لکلی دا میت چې په کوم جامو کې مړ شو په دې کې ټول وارثان شریک دي چې څه شی ته پاتې شو پاره کې لوڼا او زامن د الله د قانون مطابق شریک دي دا یو لوی ظلم پښتنو کې شروع دی خويند تا زنانو تا تردی چې بچی مور تا د پلار په مال کې هغه کوم ایصال لا ورکړی دا ورته نور کوي او دلته وی نصیب مفروض وا دا ورته چا قانون نه دی د دې خود او د سړو کوم حصہ چې دا د بر د عرش نه د الله د قانون نصیب مفروض وا حصہ دا مقرر کړی شوی فرض کړی شوی واذا حضر القسمه کل چې حاضر شي تقسیم د مالونو تا اولو القربى خاندان د خپل ولی والیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان او غریبانان ایسوک مرشوه داغ میراث تقسیمی نخپل خپل وانم رال الخدوی کیول القربا غسوک دی چی میراث کے برخ نشتا خپل دے خوب میراث کے برخ نشتا والیتاما یتیمانان امرال والمساکین و مسکنان امرال
فرزقوهم منه نرزق ورکی دوی تددینا دا یو استحبابی حکم دے سو کوئی دا واجب په ابتدا کې ثم بیا منسوخ شو پایات د میراث وګوره کدا حکم چې فرزقوهم امر دے او امر د وجوب د پارشي نو دا اول کې واجب خو په میراث سره منسوخ شوی دی او کنه حکم حمل شي په استحباب باندې نو باقی دی اے رسینا خو مستحب دادی چې ست ورکي اګه وی چې زه خدا لګنالم زه خود میراث برخه د پار راغلم نو الہ العالمین وی جنگونه مکوي وقولوا لهم قولا معروفا وای بیتا نوینا نیکا د شریعت مطابق اے وستا دی کی الله په قانون کې رسینا او ته تپوسو کا بخاو دې ما دې مدرسو کې او کار کې دوه شي الحمدلله بدل کو یو سړی بلاړو دروغ به د مفتی روان دی وې ناوته من فتور کا جستا میراث کې برخه رسی ابل بلاړو هغه دروغ وې ناوم فتوا راړه او صدا کارو کو دا طریقم د اسلام چې دواړو نه سړی ته پوښو کی چا جنگ نه یو نه مقابل نه موکا د دواړو ته موافق فتوا ورکا دلته وی جنگ مو جوړا کدی یو خپل میراث کې برخه نه رسی باندې سړی رسی نه خواسي داوی کوي باغی پرزونی جنگونه او د پښتنو خاص کر قتل او قتال جوړ شي ای وی سوال ورکه استحبابا ورتوی رسی خودنا خوزد آلغن دیوالا اکده وی چیز خوب خام میراث کے برخالم وقولو لهم وآئی دویتا قولا معروفا وینا د شریعت مطابق وليخشى الذين اوديريږي هغه کسان لو ترکو کچری پریګ دی دی من خلفهم دزان نرستو ذریه اولاد ضعافا کمزوری ماشومان اے هر سړی دې سترګې پټي کی او دا خبره دې فرض کی چې دې مرشوه دې واړو واړو بچی پاتې دي او ای سره څوک ظلم کوي نو د دازړه سوی داسې د بل نم واړه ماشومان یتیمانان بچی پاتې پلار مرشه د دې د خپل بچو بارک سوچو کی وليخش الذين وديريږي هغه کسان لو ترکو ک پریګ دی دوی من خلفهم نزان رستو ذریه ضعافا اولاد کمزوری ماشومان خافوا عليهم یریږي بدای پدوی ويرسو پر سر ظلمون کی نداسی دبل د بچو خیال دی مو کی اپدوی دی شفقت او رحمت کی خپل بچی دی ځان تمن مخل کی او دی یتیمانانو سره داسې محبت او ساتي لکه اولاد سره چې محبت دې کده مرشو فلیتقوا الله نو دی یریږي د الله نه وليقولوا قولا سديدا وذي واي وینا سديدا حق او درستا حق خبر دیو کی چې هغه د یتیم د پاره فائدہ نه کړه ان الذين بشكها كسان ياكلون چخري
اموال الیتاما مالون دی یتیمانانو کخپل دیو کپردی ظلمن ظلمن انما یاکلون بشک اچوی دی فی بطونهم نارا فخپل خیٹو کی اور وسیسلون سعیرا زرد چی وردن بشی اغا اور دلمبوتا نگور دی یتیم مال خورل یولوی گناہ دا سوک چی دی یتیم مال خوری دالوی جرم دے او یولوی گناہ دا دی یتیم مال خورل یولوی جرم دے لوی گناہ دا دیو جنا حدیث پاک کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اجتنبوا السبع الموبقات وَإِذَا نُسَاتَيْدُو گناہونو نچ سڑے تبا کوي قالوا یا رسول اللہ وما هن ویلیو دوی اید اللہ رسول دا کم دی ویشرک باللہ دا اللہ سر شرک کول والسحر جادو جادو کے یا سوک پچا جادو کئی جادوگر ناس تے پخل کو جادو کئی نمی ورطا تاویزو نیخے اخذ یو سڑی ورمات دی نکسو کی کئیو کسو کورتا ورزی وقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق او وجل دا نفس آغا چی اللہ دا آغا وجل حرام کری مگر پا حق یعنی پا قانون شرعی او سود مال خورل او پکی وی واکلو مال یتیم او دی یتیم مال خورل والتولی یوم الزحف او د کافر سره مقابله دا او تورته میدان پریزي هغه شروط چې کوم شریعت کې ذکر دي هغه برابر دي او ته میدان پریزي اوم وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات بدنامی لګي په پاک دامنو مؤمنو زنانو چې هغه نه خبر دي او دغه شان په یو پاک مومن دی اسی به سبب نامیو لګول شرمه تهمتونه لګي ندا گناہ کبیره دا اخرجه البخاری ومسلم رحمهم الله یوصیکم الله وصیحت در کئی تاسو تعالی وصیت در تکی فی اولادکم فبارد اولاد تاسو کی علماء مانا کړي یامرکم بالعدل فیهم حکم در تکی چې دا اولاد بارک عدل او انصاف کوي ایک لور داو کزویره کزامندی کلونری نیو پسیسی خاص کواما چی یو لدی دیر ورکاو بلنی محروم کو یوسیکم اللہ فی اولادکم وسیحت در کئی تاسو تعالی فبارد اولاد تاسو کی لذکر دفارد نارینا اے دنر بشی مثلو حظ الانسین فمثل دبرخی ددو زنانو دے ادا یو ډیر جامع آیات دے ذکر علماء هذه الایت رکن من ارکان الدین دا د دین پارکانو کی او رکن نے و من امهات الآیات دا یو اصل دے دا اصل آیاتنا ذکر فرائض د دې لوی شان د میراث د تدری معیشت علم وي اباز ورته نصف العلم وي
اگر دا نصف العلم نن په عمل لشتا اے علم میراث ته نیمه میں علم و یا ورته درې مې سوي په خوا د علماء کرام او چې څوک به وفات شو نو داغه په قبر داغه د وارثانو د میراث مسله به بیانولا ځکه خلکو به دور سره گزاره کول او ورکول به اوس ځکه نه بیانې چې ټولو ته پته ده چې اسیم ورکینا د پار د نارینا په مثل دیشه د دوو زنانو ده فین کن نساء کچری وی زنانا لونا فوق اثنتین د پاس د دوو دا فوق په دی آیات کې زائد ده ذکر د دوو دغه حکم نه دا لفظ فوق دې کې زائد ده لکه څنګه دی آیات کې زائد را دي فضربوا فوق الاعناق دغه آیات کې فوق زائد ده وی وهي اے فوق الاعناق اے علی الاعناق فسټونو ځکه کې یو لور وی او نور څوک نشته نو دا غي نیمه ده او دعا او د غړو حکم په شریعت کې او شان ته بلکې جمهور علما وایي ان حکم الاثنين في باب الميراث حکم الجماعه حکم د دعا په باب د میراث کې حکم د جمع دی نو کچریوی دا زنانا فوق اثنتين دعا یعنی د پاسه د دوو یا دولی فلهن نوی بدوی د پارا ثلثا ما ترک دو درمی د هغه مال چې د ما د پلار پریخه ده 1 روپۍ وی نو دو بدوی وی دا یو بدنو وارثانو وی او کشپګ دین سلور بدوی وی دو بدنو وی فَإِن كُنَّ نِسَاءً وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً كَشَرِيَوَوِي اے یو لور د پلار مرشو نور شو کی نشتا فلها النصف نو د دې د پار نیمه دا وګوره کو والد مرشي نو د بچو د میراث تفصیلی ذکر کو اوس که بچې مرشي نو د مور پلار په کیسې دی ولې ابوي او د پار د مور پلار د میت چې بچې دی لكل واحد منهما د پار د هر یو د دې دواړو نه السدس شپږمدا مما ترکا باغمال کی چری میت او بچی پری خیره ان کان له ولد کچری وی د دی بچی میت د پار اولاد فإن لم يكن له ولد کنوی د پار اولاد وورثه ابواه او میراث تنوړو مور پلار فلأمه الثلث نمور د پاره درې مدا خپلار په طریقې د عصبیت خپل برخه وړي فإن كان له اخوه کوي د دې میت رور د پاره اخوه رونه خويندې اخوه سوان كانوا من الاخوه او الاخوات برابر د قضا د جهاد د ابوین نه او قیاد جهاد د یو د دې دواړو نه کچری وی د فارغ اخوتن خوینه فلامه السدس نګور مور د درې میناش پګم تراوستا نو د مور د فارغ پګم دا من بعد وصیت پس د وصیت نا یوشی بها چې وصیت به کړي وی پاغه او دین نو پس د ادا د قرضنا ور اجماع د علماء چې قرض د وصیت نمخ کړي
اگر چې آیات کې داغي ذکر مخ کې کړي خو په حکم کې قرض د وصیت نه مخ کې نه دیو جن علی ابن ابي طالب رضی الله عنه انکم تقرؤون الوصیه قبل الدين وبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالدين قبل الوصیه وی تاسو خو آیات کې دا سلولې چې وصیت مخ کې د قرض نه ده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قرض د وصیت نمخ کې شروع کړي قرض به مخ کې وي وګوره دین قرض مخ کې د په وصیت ځکه څوک چې مړ شي نو اول د په مال کې کفن او دفن نه د شریعت مطابق کفن او دفن غیر شرعي کفن او دفن دا پکې شامل نه دي د کفن دفن نفس بیا د قرضه وي او قرضې نفس به د وصیت تکته شي کدا وصیت د قران او سنت مطابق د نو عمل به کی پدرې مې صد مال کې پس د وصیت نا یوشي وها او د وصیت کړي پدې او پس دادا د قرضینا آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تپت نشتا ایوهم چه کمیو پدوی کی اقرب لکم نفعا دیر نزدی دے تاسو تپ فائدے کے اللہ د میراث حصے مقررول ستاسو د حکم مطابق پرې نخوي پخپل مقرر کی چې د والدینو دمر دی او د بچو دور دی فریضه من الله دا هیڅ مقرر دی د طرف د الله نه ان الله بشک الله کان علیما حکیما د پوها او خاوند حکمتونو ورته مور خپل او د بچو میراث په دی یو آیات کې درته ذکر کو اوس د رستو آیات کې د خزي او خاوند میراث تفصیل درته ذکر کړي ولکم تاسو د پاره سړوي خاندانو نصف مانی بيداغنا ترکا زواجکم چې پریږي جی بیبیان او خزستاسو لم یکن لهن کنوی د دې خزو د پارا ولد اولاد خزه کمړشی اولاد نی د دې پټول مال کې د خاون نیمنا فین کان لهن ولد کوي د دې خزو د پارا اولاد فلکم الربعون تاسل خاوندانو سلور مدا مما پاغمال کی ترکنا چپریگی زیدہ بیبیانے من بعد وصیت فسد وصیتنا یوشین بها چی وصیت کړی دی بیبیانو زنانو پاغی او دین نو فسدا دا کولو د قرضنا دا وګوره د خاوند میراث تفصیلی ذکر کو اوس کو خاوند مرشو خزت میراث وری ولهن الربعود دی خزد پار بسلو رموی مما ترکتم پاغمال کی چپریگی زی تاسو خاوندانو اللم یکن لکم ولدن کچری نوی تاسو د پار اولاد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَوِتَا سُنَفَارَ أَوْلَادٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ نُدْوِيدَ فَارَ أَتَمَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ دَحَغَنَ جِتَا سُيْپْرِزَي من بعد وصیت فسد وصیتنا توسون بها
چې وصیت کوي تاسو پاغه او دین نو پس د ادا د قرضینا نګوره که د خزي اولاد وی نو د دې سلورمدا او کا اې د خزي د پار سلورمدا که د خاوند اولاد نوي او کا اولاد وی نو بیا ثمدا وان کان رجلن کشریوی او سړی یورثو چې میراث تنوړې شي کلالتن میراث وی او امراتن یا وخزد او میراث دا کلاله چاته وای دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه د کلاله بارک تپوس شوو فقال صدیق رضی الله عنه اقول فيها برای فَيَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ ویزد دی بارک اجتهاد کوم او پخپل درته او خبر کوم پرایا نو که حق نو د الله د طرف نه ویو که خطای نو دا زما او د شیطان د طرف نه الله او رسول به بریو پاک وی الکلالۃ من لا ولد له ولا والدا کلاله هغه چالوي چې نی او اولاد شتا او نی والدین شتا نی سو اصول شتا او نی فروع شتا پلار مور نیان کی نشتا او کتب چی نوسی کڑوسی نشتا چې عمر رضی الله عنه کله خلیفہ شو ناغو انی لا استحی ان خالف ابا بکر فی رائن رآه بما تحیا راضی چې ابو بکر رضی الله عنه یو رائے پیش کړی او زی مخالفت کوم د کلاله دغه معنا ده چینی اصول وی او نی فروع وی او دا دائمه او اربع او د جمهور سلف او خلف قول له بلکې ګڼ علماء په دې اجماع ذکر کړي چې کلاله دی ته وای چې نه برسو کوي نه کت سو کوي وین کان رجلن کوي او سړی یورث میراث ته وړي شي کلالتن میراث دے او امراتن یا وخزرا وغمیرات دا وله اخن او اختن او د دې کلاله سړی یا خزر پارا رور دے یا خور دا د مور د طرفنا د مفسرینو اتفاق دی چې دې کې ضرور خور نه مراد غدي چې په مور کې شریک وي د دې کې هغه رور خور دی چې مور کې شریک دي ځکه چې پلار او مور کې شریک دي یا تش په پلار کې شریک دي دا غي حکم چې صورت ختمین راضی با او هغه حکم د دې حکم نه جدا دی هغه حکم د دې حکم نه جدا دی د دې کې رونه خوین دی هغه دي چې صرف په مور کې شریک دي وله اخن او د دې میراث د فار رور وی او وخت یا خور وی د مور د طرفنا فلکل واحد منهم السدس نو د پاره د هر یو د دې دواړو نه بشپګموي فین کانو کوي دارونه خوین دي اکثر من ذلک ډیر د دینا فهم ندوی شرکاء فی الثلث ایشاداران او برخیدار بی پدر مکی من بعد وصیت پس د وصیتنا یوشا بها چې وصیت کړي شوی پاغي او دین نو پس دا کول د قرضنا غیر مضار مشی ضرر رسون کی اے چا سره ظلم مکو وصیت کې
او دې کې ګوره ضرر رسول سری باز وارثان دی محروم کل یا محروم دې نه کل خو سره ولا کمکا یا باز ته دې زیاتکا چې کما الله مقرر کړی دا غینه دې زیاتکا نو ګوره څوک چې وارثان او بچو اولونو باز ته کمای او باز ته زیاتای فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمي وشرعي وې دې دا سره لکه الله سره د الله په قانون کې مخالفت کوي الله چې سور کړی بس دا عدل له د چې سی ور کړی چاله کمه چې سی ور کړی چاله زیاته غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی دیو جنا حدیث پاک کی راغلی دی الاضرار فی الوصیت من الکبائر ایک وصیت کے ضرر رسول داد غټو گناہونو ندی نبل چایسا کمے او نبے سیوا کے بس د عدل مالک چې کوم د عدل فیصله کړي بس هغه کافی او شافی او پاغي باندې بس صبر وکاده د الله قانون منلی د ځان پاغي کی کمی او زیاته مکوا د ځان پاغي کی کمی زیاته مکوا غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی ضرر مرسوئی دا اللہ قانون دا دے غیر مدوار مشئی ضرر رسون کی اے ضرر مرسوئی پہس یو طریقہ بانے هر یو طریقه چې د ضرر رسول دا نو الہ العالمین دا غینا منو فرمایلا وصیتا من الله دا مصدر مؤکد دی یوصیکم بذالک وصیتا من الله وصیت کئ تاسو ته دا وصیت کئ تاسو وصیت د طرف د الله نه والله علیم حلیم الله پوها دے حلیم حلیم او صبر والنے ابن عباس رضی اللہ عنہما راغلی چیز الضرار فی الوصیت من الکبائر ایوی پا وصیت کے ضرر رسول داد کبائر ندے لوی گناہ دا اے مڑکی کی ادا سی وصیت دیو کو ټول وارثان دے محروم کر لگتا سو نمخ کی تیر آو اخلا کی پختانی صفت کئی بعض مور مڑکی نجدا مڑشی ددی پا مال کی ددی د بچو برخلا ندی رونو لگو تولا گولا ټول محروم کل خلقو یردن رخزاو وگئی فخبر من اغلاړه جهنم ته دی ورته نوی نوم کیږي یروي سبب می بچی تنگئی تاسو راځي چې بس بیغم وکم ندی خود الله قانون په ځای پر خو یو خپل قانون جوړ کو عدل والا قانون خود الله او چې د دې د مرګ نه پس د دې په میراث کې د چابرخه هغه د عدل او د انصاف قانونو نو دی آغا روان کو کل بازی نیکانی بڑیگانی او سڑی وی او بازی ظالمانی دوک کی او غلط وصیت بیو کی واللہ علیم حلیم اللہ پوہ دے حلیم او د حلم والدے تلک حدود اللہ دامخ کی آیات کی چې سووي چې دا سو کوي او دا سم کوي دا د الله غپولی دی ومن يطع الله ورسوله هر غچا چې تابعداریو کړه الله او د رسول الله وګوره دا سي آیاتونو کې سوچ کوي کومه تابعداري مراد ده
رسو کوئی مطلق د الله او د رسول تابعداري مراد دا اواز وای نه را مخ کې د میراث خبرې تیر شوي چا چې تابعداري وکړه الله او د رسول الله او کوم قانون چې د میراث الله را لګلې د دې مطابق عمل کو یدخله جنات وردن نبی کی جنتونو تا داسی جنتون تجری روان بی بهیگی ومن تحتها الانهارو لاندے د محلات و باغات داغین نخرنا خالدین فیها مشبی پدیکی وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا اللهم اجعلنا منهم دا کامیابی دلویا دا لویا کامیابی دا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ امام مسلم امام احمد رحمهم الله دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کړي وی قیامت به ترغه قائم نشي چې دا نخبم سرګن دي میراث باندې تقسیمېږي اوس تقسیمېږي کنا څوک مرشي ولې چا په سخه ټوا چولا قیامت به ترغه را نشي چې میراث به تقسیمول نشي او په غنیمت بسو خوشالي نه اباځ وی میراث بسنګ نه تقسیمی دمر مقتولین بشي دمر مال بډیر شي یا وینه په تقسیمی کی میراث دور بسو کینه چې په علم فرائض باندې پوه شي د شریعت موافق سب میراث نه تقسیمیږي دا د قیامت په لوی علاماتو کې ومن يعص الله خالدین فیها مشبی پدې کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لوی ده ومن يعص الله ورسوله چاچنا فرمانیو کنا الله او د رسول الله امنا فرمانی یاد یا مخیر میراث حکمونه تیر شو اې د میراث په خبرو کې د الله او د رسول نا فرمان ده ويتعد حدوده او تجاوز کو د الله د حکمونو د پلونا وارثان د میراث نه محروم کل لکه اکثر پلاران لونه محروم کی داړون دي کی چې دا زما اولاد دے یا بس چې اخلی د زامن په نو مخلی يدخله نارا وردن نبی کی اورتا خالدا فیها ہمیشہ وی پدې کې ایک دې د خپل کار چې الله ورته حرام کړي حلال غني نبی خدای کافر کیږي نو خالدن فیها فخپل معنا ده الله او رسول دی او شی حرام کړو دیغه حلال غني نو همیشه وای پدې کې او کنه حرام تا حلال نه وای بلکې ګناه ورته وای نو خالدن فیها نو مراد ډېر وقد سمرچ الله لیکله وله عذاب مهین او د پار بوی عذاب شرمون کې د پار بوی عذاب شرمون کې حضرت اسوال علماء کرام ذکر کړل امام رازی رحم الله موي کوی لشي چې د خو ګناهګار دی د څنګه وای چې همیشه ور کی ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ناوی دې کې نا فرمانه نه مراد سره الله حکمونه رد کړي
د دین انکار کوي او دا کفر نه وګور نه فرمانی نه کو کفر مراد شي نو خلود په خپل معنا ده اکدین مراد کبائر شي نبیا خلود د وګدي زمانه د فارده ده کې مستعار ده واللاتی یاتین الفاحشتا او هاغه زنانه چې راولاتی هاغه زنانه یاتین الفاحشتا چرات لولو کی بے حیایتا العیاذ بالله من نسائکم د زنانه استاسنا فاستشهدوا نو گواهان مقرر کئ علیهن پدوی اربعه منکم سلور دتا سنا اے سلور سړی وای د خذو گواہی په دی باب کې د الله رحم او کرم دې چې منظور نه لا ځکه که خذو له نبی خو د رضی په زورګونه خزه بدناموله دروغ په خذو کې ډېر دي بدنامول ډېر دي نو د خذو گواہی په دی باب کې منظور نه لا دا د الله د رسول د وختنا او د خلفاو د وختنا مسله دا چې نبشي قبلول گواهی د زنانو په حدودو کې د خذو گواهی په دې کې منظور نه ده او سلور سړی وای نیکان وای او دستورګو د لیدو خبره وای چې بالکل برابر په بدکارۍ پسترګو لیدلی لکنور چې څوک پسترګو ګوري فاستشهدوا علیهن نو گواهان طلب کوي پدوی اربعه منکم سلور د تاسونا اے دا بسړی وی ناری نه وای د خذو گواهی پدی کې منظور نه دا فین شهیدو کای گواهی وکا اې دې سلور سړو گواهیو کا او دا سلور با اصیل آزاد وی غلامان بنوی عادلان بی فاسقان او مستور الحال بنوی او د دوی شهادت په طریقې د مشاهدی سره وی چې بالکل پستر ګوي یو شیری دله اګوره کدا گواہی د دې غلطه ثابت شوا نو دا سلور واړه باتیات یا دوری حکومت اسلامی وی لکرستو حکم را روان دے پسور نور آیات سلورم کے فَإِن شَهِدُوا كَگَوَاهِو كَدِي سَلُورُ كَسَانُو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نو ساتھئی دئی پکورنو کے بند کئی فَأَمْسِكُوهُنَّ نو ساتھئی دئی فِي الْبُيُوتِ پکورنو کے ابتدا کې چلا د حکم تفصیل نو راغله نو د زنا عقوبت سو پکور کې به بند کې خدا حکم مرستو منسوخ شوه نه چې هغه تفصیل راغله په سوره نور کې بند کیدای پکورونو کې حتا یتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی دوی لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله د دوی د فارسلارا دغه الله لا رجوړه ک سورې نور کې وای چې کوم سړی یا زنانا العیاذ بالله بدکاریو کا او دے غیر شادی شد دے او سلور سڑو عادلانو نیکانو پی دسترگو دلیدو گواہیو کا ندائی بسلسل دوری والے کی او کدائی شادی شد دی ندائی د پارا رجن او سنگسار دے پکانو ویولی تردی چمڑشی
حتا يتوفاهن الموت تردی چې وفات کی دوی لره مرګ. دلته علماء لیکلي وي يتوفاهن الموت، نو توفاهم موت توي دا خدا سے شو یمیتهن الموت. نباز علماء معنا دا ده توفاهن ملائکۃ الموت، وفات کی دوی لره روحونه تی والی ملائک د مرګ. اے یتوفاهن ملائکۃ الموت، وفات کی دوی لاره ملائک د مرګ چې کوم الله د دې د پاره مقرر کړی دي. او یجعل الله لهن سبیلا، یاو ګرځي الله دوی د پاره سلارا. وګوره دا حکم په ابتدا د اسلام کې چې یو زنانه و بدکاری او کا او د دې بدکاری به ثابت شوا، اے په دلیل او گواهی د عادلانو سړو سرانو دا وکور کې بندکا تر مرګ ودا بسپدی کې بندا الله ور تلار او ګرځول سورې نور کې ندا حکم د دې آیات منسوخ شوه دی فصل درود غیر شادی شده د پارا او پرجم او سنسار د شادی شده د پارا. ولذان هغه دو کسان دي کې دو تفسیرونه علماء کړي یا خبرات سوګي. ولذان هغه دو کسان یعنی بدکار سړی او بدکار زنانا نو پتری کی د تغلیب سرا د دواړو نه تعبیر په صيغه د مذکر کو. یا مراد د دین هغه دو ناری نه دي چې هغه خلاف فطرت بدکاریو کا. ولذان هغه دو کسان چې خزا او سړی دي یا ولذان هغه دو ناری نه یاتیانها چرات لولو کی دے کار د بے حیائی تا منکم دتا سنا فآذوهما ندی دوارو تزرر سرو رسوئی. نیا گور دینم زنا مراد دایا دین لیواتت مراد دے. عدل علماء کرام ذکر کړی دی علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله وی الجواب الکافی کی وی دا اهل علم و مجتهدین و اختلاف دے چې آیا د لواطت سزا سخت د زنا دا غینا یا کد زنا سزا سخت دا یا کد دواړو سزا برابر دا. ددری اقوال دی د اهل علمو گن صحابه کرام او گن ائمه دی طرف تلاړ دي چې سزا د لواطت سخت د سزا د زنا نا او دی وعقوبه والقتل على كل حال. اسلامی حکومت وی نو د دې سزا قتل له که شادی شدوی که غیر شادی شدوی دا د غنو صحابه او پایمو کې د امام احمد رحم الله او قول او د امام شافعی رحم الله او قول او دوی مذهب دی کې دا امام یوسف او د امام محمد رحم الله هم دي چې د لواطت سزا د زنا د سزا سره برابر ده او دا یو قول د امام احمد رحم الله امنه او دا ظاهر مذهب د امام شافعی رحم الله دی. دریم قول د امام ابو حنیفه رحم الله دی او ای سزا د لواطت کما د سزا د زنا او دا تعزیر دی او خلیفہ وقت ته اختیار دی چې سخت نه سخت سزا دی ورکی.
سخت نه سخت سزا دی ولور کی د دادری اقوال د فقها او مجتهدین دی zarar ورسوی دی دواړو تا فین تابا کتوب ویستا واصلحا او درست او نیکی کو خپل عمل فاعرضوا عنهما نو مخو ګرځوي د دوینا فاعرضوا عنهما نو د دوینا مخو اړوي ان الله بشک الله کان تواب الرحیم دے توبہ قبل ان کے دیر توبی قبل ان کے دے رحیم او رحم کو ان کے دے اللہ دا بندگانو دیری توبی قبل او اللہ رحم کو ان کے دے اے توبه وستراغ به حیاین چې د دوار ور تراتل کړي ادوار واپس شل طاعت د الله تا او خپل دین درست کو په توبه سره خپل دین درست کو په توبه سره نوای مخواړو د دوینا درگذر ته کوي بیشک الله کان تواب الرحیم ډېر توبه قبل انکه او مهربانا انما التوبه بیشک قبل دل توبه انما التوبه بشک قبل دل توبه على الله فالله للذين دهغ کسانو د فارضی يعملون السوء بجهاله جي عمل کینا کار فنا پوهی ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وباسي د نږدې د مرګ نمخ کی مخ او د ځن کدن دراتلو نمخ کی فاولائک یتوب الله علیهم نو دغه خلق مهربانی بو کی الله فزوی وکان الله علیما حکیما او دی الله پوها او خاوند حکمتونو دې کې توبې د قبولولو ذکر فرمای یو سړی په ناپوهی سره وکړ کو وګوره دې کې مسله دا ده څوک چې د الله نافرمانی کوي که خطا انوي که عمدن وي د دې په دا وخت کې جاهل دی او دا به جاهل ترغی حسابي چې ګنا نه منشي نو هر ګنا چې څوک کوي دا په جهالت کوي هر شی چې د الله نافرمانی به کې دي شي نو دا جهالت ده ک قصدن وی او ک خطا انوي انما التوبه بشک قبل دل د توبه علی الله فالله للذین دا کسانو د پاردی یعملون السوء چې عمل کوي ناکار بجهالت پنا پوهی سو وخت چې څوک ګناه کوي نو دا دې په جهالت دې او دې په دا وخت کې د علم او د پوهې په صفت موصوف نه ده ثم يتوبون من قريب د مرګ د حاضرې دون مخکې توبه وباسي اکبر راغې ځن کدن راغې نو بیا د توبې وخت ختم شوه
ابن عباس رضی الله عنهما وی قریب ستوي ما بینه و بین ان ينظر الى ملک الموت ای ویله ملک الموت ته کتلی نری د مرګ نمخ کې دا نظر اوچوي د بیا ورته د عام ناس خلق بنی آدم نخکاری او ملائک ورته خکاری زنکدن نمخ کی توبه وستا او لا عذاب پسترګو لیدل نه ده توبه وستا فاولائک یتوب الله علیہم ندغ خلق قبول بکی الله توبه دوی وکان الله علیما حکیما او دی الله پوه دی الله رب العزت پوه او خاوند حکمتونو دیو جن والله علوی قدم لنفسك توبه مرجوا قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغلم للمنيب المحسن وإذان لړوان دې کتوبه د امید د مرګ نمخ کی او د جبی بندې دو نمخ کی هیزن کدن کی دا زبان بنشي خلق وی جبه بند شوا وليست التوبه نشتد قبل ذل د توبه للذین دعا کسانو د پاره يعملون السیئات چې عملون کوي ناکارا حتا تر دې اذا حضر جرا حاضر شي احدهم الموت يود دوی تمر قال نوائد انی تبت الان بیشک زوس توبه باسم دزن کدن خود توبیستو وخنوه وللذین او ناکسان یموتون چمڑکی او زن کدن شورو دے وهم کفار نو دی کافر دی دزن کدن کې د کافر توبه د کفر نا صحیح نه ده د ګناهګار مسلمان د ګناهونو نه صحیح نه ده اولئک د خلق اعتدنا لهم تیار کړی موږ دوی د پار عذابا الیما عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا يحل لكم ندی حلال تاسو ته ان ترثوا النساء کرها چې په میراث سره واخلې زنانه پزور آیات کې دو تفسیرونه دي جمهور علما وايي اے د زنانو نکاح په میراث کې واغستا ادویم قول دار ان ترثوا اموالهن کرهن د زنانو مالونه دی په میراث کې پزور واغستل د اسلام نمخ کې د جاهلیت طریقه سو اوس پښتنو کې مداسه ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی کله دی یو خزی خاون چې بمړ شو نو یو کس براغه پخپلوانو کې یو کس بخپلوانو کې راغه او په دغه زنانه به جامه ورواچولا بس پدی اچولو بدا د دشوا نو کدا بخایستو نو په نکاح به واغستا او که بدرنګ به نو بس د په کپڑا ورچولې و جامه او لپټه ورچولې و دا بد بند ساتل تر دې چې مړه بشوا او داغه کمال وغه بدت په میراث کې پاتې شو لکه اوس پښتانه او پړونه وړي چې څوک خپلوانو کې خاون مرشي
اړې رګلم کوي وي امانی جیدادی تھی نیولې دا څه نوې چې دیرانو کوئی ما ته پړونه برانو چې خاون می مرش پس پړونه ولې یو سیدا هو دیو پړونی سره ټول عمروي نی نکات پریزی او نه په میراث کې ورته برخه ور کوي نو الله د دې ظلم نه بندگان منکل ایمان والو ندی حلال تاسو ته انتر سنسا کرها چې په میراث سره والی زناند اغمړشو سړو تاسو پزور پزور د ځان داغي د نکاح مالک کو نه خپل کې نه بلځه کې پریزي یا داغي په مال د قبضو کا زنان خپل مال خپل کور د باز وارثانو نه خرصول شینی پریزي ولا تعذلوهن ممن کوي دوی د نکاح ممن کوي چې ته بل کې نکاح نه کې اک کې نو د هر سباول مال راکې ممن کوي دوی د بل کې د نکاح کولو نه لتذهبوا دیر پار چې واخلی تاسو به بعض ما تمون بعض هغه چې تاسو دوی ته ورکړي ادا بعض خاوندانو بخزن خزکولا انبه پریخوا نبه پریخوا تردی چې دادی له سور کړي شوی دي چې داول ورکی دا خطاب یا خاوندانو ته وی خز ته طلاق ورکو سم من کې چې نکاح ونکې چیرې دا سور سره دي تا ته درکی یادا چې تاسو خپل دې او هغه مرشوي او خزه پاتې اتی بلځه کوم نکاح ته نه پریږي نه په خپل نکاح کې چې دا مجبوره کې چې د دې دا کوم میراث او شدیدا تاسو درکی ولا تعذلوهن ممن کوي دوی لتذهبوا چې واخلی تاسو به بعض ما اتیتموهن بعض هغه چې تاسو ورکړي دي دوی ته الا ایاتینا مگر دا چې راتلو کې دی بفاحشه مبینه پیوکار د به حیاي اخکار سرا اینا فرمانی وکا یا بد زبان او د دې د جبن خاون او دا اهل بنتها تنگ وعاشروهن بالمعروف جوان تیروی د دوی سرا د شریعت مطابق اې شریعت مطابق جوان څنګه خبرې خې کوي زکه د دې خزم په خاون حق شتا لکه څنګه د خاون چې په خزو حق دی وعاشروهن بالمعروف جوان تیروی د دوی سره د شریعت مطابق لکه مخکې سوره بقره کې تیرو الله وی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې زنانو د پارم حقونه شتا فمثل الله چې پدوی د خاوندانو د شریعت مطابق او د الله حبیب وای تاسو کې غوړه سوق دي چې سوق د خپلې بیبي او بال بچ د پاره غوړه ده نو د بیبيانو سره خپل ژوند به تیری د خپل اخلاق او د شریعت مطابق فین کرهتموهن کچره بد غنی تاسو د بیبيانه اے بازی خویستا خوخ نه خو الله حکم چې ته طلاق مور کوا او تا سره د دین چې بازی خوې خوخ نه ده خو تا په نکاح کې وساتلا فین کرهتموهن کبدی غنی تاسو دا زنانا فاسان نزیدان تکرهو شین چې بد بغنی یو شی یو خزي صحبت بد غنی په نکاح کې ساتلې بد غنی خدا د الله حکم مننو
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او بغرزي الله پدې کې خیر ډېر سره یا بډې اجر او ثواب در کی قبر خیرت بجوړ شي یا الله نیکان اولاد در کی یا بدا بدوال الله په محبت بدل کی ذکر زړونه د الله پلاسو کی یو شی در تنن بدخکاری خو الله زړه واړو نو الفت او محبت براشي او بغرزي الله پدې کې خیر ډېر د شریعت حکم دار چې بازي سيزونو باندې مخاون چې شمپوشي کوي اے الله بني اولاد در کی الہ العالمین بني اولاد در کی او هغه کې الله رب العزت یو خیر وګرځي وګوره باز خبرو باندې بسړې سترګې پټای وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَتَاسُ إِرَادَ لَرَلَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ کہ ارادم لرل د بدلول دیو بیوی مکان زوجن فزید بلی یو لطلاق ورکه او بل په نکاح اخلی واتیتم ورکړی تاسو احداهن یود دویتا کنتوارن یو لوی خزانه دی په مہر کې ورکړی ډیر مال دی ورکړی کنتوار ډیر مال توي فلا تاخذوا منه شيئا نماخلی د دې خزانه نس شی اتاخذونه آیا اخلی تاسو دا بهتانن فدرغونا حق سرا و اسم مبینا او فگناخ کار سرا ورد آیات کې دا موي کچا ډېر مہر مقرر کو او د ورکول وسته نو دا خبرم شریعت کې درست ده د ډېر مال د ورکول وسته نو دا خبره شریعت کې صد درست نه او ناروا نه اگر چې څومره مہر کم وي نو دا خبره غوړه د په شریعت کې خو کس چا ډېر ورکو نو دام روا او جایز دی دام روا او جایز دی لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو زنانه په نکاح واستوا او دا اډو کی د وزن مطابق یې تسر زر ور کړیو په مہر کې ورته دومره سر زر ور کړیو عدل تو علماء کرام ذکر کړي ادا خبره په صحیح سند جید سند عمر رضی الله عنه نه منقول لا عمر رضی الله عنه د ډېر مہر نه منو کا اې دا من په دې اعتبار و چې ډېر مہر ور نه اگر چې جایز دی یو زنانه د قریشو په اعتراض کو ورته وي څنګه تاسو منې کول کوي د مہرنا او الہ العالمین وی واتیتم احداهن قنطارا او ورکړی وی تاسو یو د دوی ته ډېر مال قنطار همال کثیرت وی نو عمر رضی الله عنه د خپل خبرې نه رجوع کا د خپل خبرې نه رجوع کا او دا غزنانه خبرې طرف ته واپس شو ادا د لوی ایمان نه خی چې حق واوري او هغه ته واپس کې او ای بس مساله کې حق ته ورسېدي او زه خطا شوم دا د لوی ایمان نه خلا علی رضی الله عنه یو مسلې تپوس تی چاو ناکس ورتوی اور جواب ورکی مسئلہ خدا سے نه فقال الامیر اصوبت واخطانا يرويت په مسئلہ کې حق ته ورسېنه امونګه خطا شویو
اتاخذونه آیا اخلی تاسو دا مال د دې خزونه بهتان غټو دروغ توي چې پاغي کې اوریدون کې حیران شي یادې کې بهتان په معنا د باطل نه یا په معنا د ظلم نه و اسم مبینا او په گناہ کار سرا وکيف تاخذونه سرنګ اخلی دا مال د دې خزونه دا مال ته اخلی وقد افضوا بعضكم او بشکا رسیدلی باز استاسو بازتا یعنی خلوت شوه صحبت شوه واخذنا غستد دی زنانو منکم د تاسو نه ایسنو خاوندانو میثاقا غلیظا وعدک لکا مضبوطا اکلکا او مضبوطه وعده سره چې زنانه او خزو د خاندانو ناغسته هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی وی فتقوا الله فی النساء د الله حبیب وی ای زما امتیانو د الله نو یریږي د دې خزو بارکه ظلم زیاته ور سره مکوا دا حدیث دی فتقوا الله فی النساء الله حبیب تر قیامت هر امتی توي و اذا خپل خذ بارک د الله نه ويریږي ظلم زیاته ور سره مکوي د دین مراد اغمیثاقا غلیظواله یو قول دا شو دویم قول دا ده چې مخ کی تیر شو په سوره بقره کې فامساکم بمعروف او تسریح باحسان الله حکله کا وعده غسته وای خزک په نکاح کې برقرار ساتي نوم د الله قانون ته وګوره اک پریزه نوم بد الله حکم قانون ته ګوره او دریم قول دا دی چې میثاقا غلیظ وا دین عقد النکاح مراد ده ادا نکاح چې تړل کېږي او ایجاب او قبول شي پدې کې ډېر خبر رااله ځکه وي په نکاح شرعي محمدي صلی الله علیه وسلم سره د پدې نکاح کې دارال الجلا خاوند د خزي د قران او سنت مطابق کوم حقوق دي هغه ټول به پورا کړي اې د الفاظ ګورې لګ دي خوده کې ارس پراته دي او یو سړي خزي ته نام نفقه نور کوله د اسلامی حکومت او قاضی راو غوښته ورته خزي نام نفقه دې منلې او شنو ورکه نه په ورته ما خو منلې نه ویداتا جوی چې ما قبول کړی دي کې یار څو بدل کنا چې ته ما قبول کړی اوس به دې ته کور ورکه دې ته بنال نفقه او دې ته بجامي ورکه او داتا چې ما قبول کړی نو پدې کې دام پراته دي چې ژوند بد شریعت مطابق تیرې ولا تنکحوا نکام کوي ما نکحا باکم دا غزنانو سره چې نکاح ور سره کړی تاسو پلارانو من النساء د زنانو نا الا ما قد سلف لیکن هغه چې کوم مخ کې د جاهلیت په زمانه کې تیر شوی اې د کفارو کې هغه زنانا حرامي کم چې شریعت کې حرامي دي خدایو شی پدوی کیو چې د پلار د من کوهی سره نکاح کولا الا ما قد سلف لیکن هغه چې مخ کې تیر شوی اے په زمانه د جاهلیت کې او مخ کې د حرمت نا انه بشکدا چې د پلار د من کوهی او ناسک مور سره سوک نکاح کوي کان فاحشتن ددا بی حیائی ومقتن او سبب د غصید الله وساء سبیلا او بدل رضا اگر چې حرمت را نو اس کو چادا سے وکړل او دې ته حلال موي نو مسئله خطرناک ده
حدیث د مسند احمد او ترمذی شریف کې راغلی دی. برا رضی اللہ عنہ وی مر بی خالی ابو برده ابن نیار وی ما بالی میں ماما تے ریدو ابو برده ابن نیار وماہو لواء لا سکی و جنڈا نخوا فقلت این تريد ما وی چرت دے رادا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابي ان آتيه برأسه وإذا الله حبيب لګلم یو سړی پسې هغه د پلار د منکوه سره سکړی نکای کړي وې د سر را لراړه در شقت لیکا وګوره حرام یو سړی مسلمان دی او حرام ته حلال وي نو مرتد کیږي کافر کیږي. مبارک پوری صاحب رحمت الله علیه د ترمذی شریف په شرح کې وی ول حدیث دلیل على انه يجوز للامام ان يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعه كهذه المساله. واذا حدیث دلیل له چې امام او خلیفہ لره جایز دي چې حکم کی د قتل راغچا چې هغه یو قطعی حکم مخالفت کوي لکه دې مسلې له وګوره دا د قران نص دی او هغه د دې مخالفت کولو وګوره اجماع د علماء چې پلار کې یو خزي سره تشعقد کو اے وعده عادلانه شوه خو یو خزه ته شپ نکاح واغستنو دا په بچی حرام شوا اگر کپلار لا مسکړی نه. حرمت علیکم امهاتکم حرام کړي شوی دی پتا سو تاسو مېندې وبناتکم استاسو لونا واخواتکم استاسو خويندې وعماتکم استاسو پپوغانی وخالاتکم استاسو ماسیگانی وبنات الاخی او لونا درور وبنات الاخت او لونا دخور وامهاتکم اللاتی او من دستاسو آغا ارضعنکم چتاسو لے پیو شود درکڑی واخواتکم من الرضعات خويند استاسو د پيو اتا او یو بلی زنانا د یو بلی زنانا پي رودریو نو دا ستار زای خور دا او پتا حرام دا و امهات نسائکم او مین دی د بیبیان استاسو پتا سو حرام دی وربائبکم اللاتی او پرکټی استاسو فی حجورکم جستاسو په پرورش کی وی اے او زنانا را او تا داغی سر نکاو کا اد نکاح نفس و آدم شو اد بل خاون داغی سر لن راغلی دا نو دیتا ربائب وی وربائبکم اللاتی او پرکټی استاسو آغا فی حجورکم چستاسو په پرورش کی وی من نسائکم اللاتی د بیبیانو استاسو آغا ندخلتم بهننا چتاسو د وادن پس دخولم کړي پاوی اې د نکاح پس وادم شوه فإن لم تکونو کنی تاسو دخلتم بهننا چې دخول منوي کړه پدوی اے اوخذ سره نکاح شوی او واده نو شو طلاق راغې نو سه کدا غلول سره نکاح کوي نو درستی فلا جناح علیکم نبیا گناہ نشت پتاسو او دا فی حجورکم قید اتفاقی دے احترازی دے اے ربیبا پرکټی حرام علا کدا دې سړی په پرورش کی ویو کنوی کدا پرورش کی ویو کنوی خو چې داغه د مور سره نکاح کو واده وکړو نو داغه غلول کده د په پرورش کې داو کنه دا
فدبان حرام شوا وحلائل ابنائکم الذین او بیبیانی د زامن استاسو هغ زامن من اسلابکم چستاسو د شاگانو ندی تخپل بچیره داغ من کوها داغ بیوی دا پدیس خربان حرام دا حلائل د حلیلتن جمع دا پمانا د زوجی رازی او دا حرام دیوان تجمعو بین الاختین چی جمعوال کوئی پمن د دو خیندو کی اے دو خیندی پنکا کی جمع کول حرام دی دا دربان حرام دی وان تجمعو بین الاختین چی تاسو جمعوالو کئی پنکا کی پمن د دو خیندو کی علماء لیکلي یو قاعده ذکر کړي وای هر غدو زنانا د یو سړی په نکاح کې جمع کېدل حرام دي کدی دو خذو کې یو سړی فرض کو ادا بلری ورله خذا فرض کنو نکاح روان نه اله کګوره یو زنانا او داغه پپو دا په یو نکاح د سړی کې نشی راتله یو زنانا او داغه ماسی برابر د کدا د نسب نوی او کد رضاعت نوی د دې جمع کول حرام دي الا ما قد سلف مگر هغه چې لیکن هغه چې کوم مخ کی تیر شوی په زمانه د جاهلیت کې کمی په زمانه د جاهلیت کې تیر شوی ان الله بیشک الله کان غفور الرحیم دے بخون کے او مہربانا دے الہ العالمین بخون کے او مہربانا والمحصنات او حرامی دی پتاسو او خاندان والا من النساء د زنانونا اذا بل په نکاح کې دا نو تا ته دا حرام او ناروا دا د بل په نکاح کې دا نو دا تا پر حرام او ناروا دا الا ما ملکت ایمانکم مگر چې مالک شوی دی خلاصو نستاسو محسنات وی خاوندان والو تدبل منکوحلا نوی دی سر نکاح حرام دا مگر آغا چی پا قید کرا وستے شوے د کافرو پا وطن پا دارالکفر کی داغی خاوندو و مسلمانانو پا دی ملک فتحو کا او یو زنانه کافر دبل پا نکاح کی و دی پا قید کرا وستا او داغی خاون په دارالحرب او دارالکفر کې پاتې شو نو دی سره بس نکاح ختم شوا اې د دې په منځ کې چې دارین جدا شول خزه دار اسلام ته پکېت کې راوسته شو او سړی په دارالکفر کې په دارالحرب کې لا کافر دی نو بس دې سره د شریعت حکم دار چې نکاح ختم شوا نو کدا وینځه د کم مسلمان په غنیمت کې ورسېدا د چون کې مخ کې خاون سره نکاح ختم شوی نو دا د لپاره حلال ده خودی کی د علماء تفصیل لے او دی مسئلے بارہ کی اصل حدیث د مسلم شریف لے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرز د حنین یو لخر لے گلے او تاستا
او تاس یو وادی د پدیارو د حوازن کې فلقوا عدوا دید دشمن کافر سره ملاو شو دا صحابه کرام مومنان فقاتلوهم جنگ کړو فظهروا عليهم اپاغی غالب شوی واصحابو لهم سبایا او دیت قیدیانم ملاو دای کې زنانوی او غوینځي په صحابه تقسیم شوی نو خلقو د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګناو غنلا چې دوی سره صحبت دیو کی زکه د دې خذ په دار الکفر کې خاوندانو نو الله دا آیات رولې غنو والمحصنات من النساء خاوندانو والا در باندې حرام دي د زنانو نا الا ما ملکت ایمانکم مگر هاغه چستا سوخه لاس مالک شو د دای حلال دي خو چې عدت تیر شي اگر عدت ددا سے زنانه یا اچکراغي حملی چې بچي پیدا شي یا ابو داود شریف کې راغلی یو ځلی بیماری رااله بس نو بس د دې عدت تیر شو خودی کې اهل علم او د بعض علماء په منځ کې اختلاف دی اجماع د امت دا چې یو حربیه کافر زنانا چې کله په قید کې راوستې شو د خاون نه بغیر د دې نکاح ختم شو دی باندې د امت اجماع او چاله چې غنیمت کې دا ملاو شو نو دل صحبت جائز دی خو بعد الاستبراء پس د دینه چې د هغې د رحم د پاکوالي طلبو کی کو اولاد د حمل له چې بچي پیدا شي او که حمل نشته چې د دې زنانه یو ځل بیماری راشي خود دې دا صحبت د جمهور په نسبانه مشروط ده چې دا کې دواله زنانه ویا کتابیوي د اهلی کتاب او د نسوارا او نبوي یا بد قید نفس دی اسلام روڑی کچره دا بت پرست دا و مجوسیه دا نو ائمه اربعوی د دې صحبت حلال نه او دا د جمهور علماء او سلف او خلف قول له عطوا او عمرو ابن دینار چې دا لوی تابعین د دې په مسله کې خلاف کړي دای وای ک بت پرست د نو به صحبت جائز ده ادای پدی حدیث دلیل نیولې وېدا هو کافر بت پرست او اهلی کتاب نو ان ایمان ذکر دی حدیث کې راغله دارنګ هغه قیدیان د بن المستلق هغه ټول مشرکان او بت پرست وي خو بیا هم چې چاله ملاو شو نوې صحبت کونو ا جمهور وای د دې جواب کوي چې صحابه صحبت کړو بعد ما اسلمنا پس د دینا چې دای اسلام وروړو نو بهر حال دې مسله کې ائمه اربع یو پدې او اتوا عمرو ابن دینار رحم الله د بازي روایات او زوجن بل طرف تدي دبل طرف ندي والمحصنات من النساء او حرامي دي پتا سو خاوندانو والد زنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوی دي خلاصون استاسو ویلي کتاب الله علیکم اے حرمت دغه تیر شو زنانو دا لیکل د الله دی پتا سو او لیکل د حرمت د دوی پتا سو لیکل نو یادا کتاب الله منسوب دے مصدر موکد دے كتب الله تعالی علیکم تحریم هؤلاء کتابا یادی کی منسوب دے بنا بر اغرا
یعنی لازم رونی صحیح لیک دا الله پتا سوچ پدی مسئلہ کی کړي نه. واحل لكم حلال کړي شوی دي تاسو د پاره ما غزنانا وراء ذالکم چې لاود دغه مذکور او ندی د دین علاوه چې کومې دي چې هغه حرام نه وي نسبن او نه د رضاعت د وجنا نو هغه درته حلال دي ان تبتغوا دا چې لټوي تاسو بیاموالکم فخفروا مالون سرا محسنین دا منصوب دے بنا برحال محسنین چتاسو نکاح کون کی اوزان د بدکارو نساتی غیر مصافحین او نی تاسو بدکاری کون کی فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا. ورته په تفسیر د دې آیات کې دعا تفسیرونه علما وکړي. ورته فما راغله یو تفسیر دا د ما عبارت د نساؤنا او دی منهن کی من د تبعیض دی یا د پاره د بیان نه ادبه ضمیر ما تراجی دی په اعتبار د لفظ زکما لفظا مذکر دا او د منهن او فاتوهن اجورهن ضمائر ما تراجی دی په اعتبار د معنا نو معنا دا شو د آیات هاغه زنانا چې فائدہ واخلې تاسو باوي د دې زنانونا فما هاغه زنانا استمتعتم چې فائدہ واخلې تاسو به په دې زنانو سره منهن دوینا فاتوهن اجورهن فريضا نو ور کوي دویتا مہرون دوی فرید وطن پدا سے حال کی چیغ فرض شوی دی یا ما عبارت دے دا غافالنا چکم د زنانو سر تعلق لري او منهن کی من ابتدائی دے نگور مانا دا سے شوا فما نو هر غشه استمتعتم به چې فائدہ واخلې تاسو پاغه سره منهن اے د دې زنانو نا نور کوي دوی ته مہرون د دوی فرید وطن چې هغه فرض شوی دی مہر نکاح کې فرض وي اگر کدی دی په نکاح کې ذکر نشي خو مہر فرض وي ولا جناح علیکم نشته د گناہ پتاسو فیما پاغس کی ترادویتم به چرازی کی گئی تاسو پخبل منس کی به پاغی سرا من بعد الفریضا پس د مہر د مقرروننا مہر یوزن مقرر شو خذ خاون پخبل رضا سرا په مہر کې زیادت کړي چې را حضور روپۍ وي 2000 کوي ادا د لغون دی بيزمر لیکورو لسکوي دام جایز دي فيما ترادویتم به من بعد الفرض یا کمای یہ کمای یا بالکل معاف کړي چون کې دا د خزه حق دی کاخلی کا معاف کړي اخاون ته اختیار دی که خزی تا پا مہر کی زیادت کئی اک پا مشوری سردی کمی کئی ان اللہ بیشک اللہ کان علیما حکیما دے پوہا و خاوند حکمتنو ومن لم یستطیع عرغ چاچی وسو طاقت نلرنو منکم دتاسو نتولند مالداری
این کې هل محسنات المؤمنات چې نکاو کې دې د پاک دامنو آزادو مومنو زنانو سرا. محسنات اے آزاد پاک دامنی مومن زنان دی وسو طاقت نشتا. فمما ملکت ایمانکم نداغ چاسر دی نکاو کی جمالکان شوی خلاسون استاسو من فتیاتکم المؤمنات دوینزو استاسو مومنونا ایوین سر دی نکاو کی عدل توید وینج نکاح بد مگنا والله عالم بیمانکم الله خپوی گستاسو په ایمانونو نو د فخر شی ایمان او تقوا او نسب نه ده کله به یو وینځوي خود آزاد زنان نب په ایمان کیو چتوی ځکه الله فرمایلی ولامه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم وینزه د ایماندار دا ابل طرف ته مشرک زنانه دا اگر چې هغه خاستم دا او د نسب او د مال خاوندم دا خدا ته بهتر دا او دا ته غره دا او حرام والله اعلم بإيمانكم الله خپويږي تاسو په ایمانونو بعضکم من بعض بعض د بعض نه ایک وینځدا او کازاد دا ټول د آدم او د حوا علیهم السلام اولاد دې فنکحوهن نکاو کید دی وینځو سرا باذن اهلهن په اجازت د مالکانو د دوی د مالک اجازت پکې معتبر دې کی اجازت نی نکاح کی واتوهن ورکیدی وینزو تو جورهن محرون دوی بالمعروف د شریعت مطابق او دی وینزو سره نکاح کوي محصناتن چې دای پاک دامنی وی اے پاک دامنی زنان دی وینځي غیر مصافحاتن او ندی سرګند بدکاری کونکي ولا متخذات اخدان او ندی نیون کی پټو دوستانو لرا پټم بدکارای نه کوي او سرګندم بدکارای نه کوي فاذا احسننا کله چې دا وینځي په نکاح کړي شي فإن اتینا نل عیاذ بالله کراتل کل ذی بفاحشتن پیوکار ذ بحیائی فعلیهن نفدی وین زبانے نصف ما نیم داغ سزا بی علی المحسنات چپا اصیلو پاک دامنو زنانو باندے دے من العذاب دا سزانا نگورا رجم خنیمی گینا نو دا اصیلی ازاد زنانه چې غیر شادی شدوی دا غیسل دوریوی نو دا دی با 50 دوریوی او رجم پا وینزو نشتا ذالک دا نکاح دا وینزو لمن دا حق چا دا پارا دا خشی العنت منکم چی یریگی دا گنانا منکم دا تاسونا عنت په معنا د ګناه ده په معنا د بدکارۍ ده ذالک دا نکاح د وینزو لمن د هغه چا د پاره د خشی العنتا چې یریږي د بدکارۍ او د ګناه نه منکم د تاسو نه وان تصبروا دا چې تاسو صبر وکئ الله وسو تقدر کی د آزاد وسیلو زنانو د نکاح خیر لکم نو دا غره دي تاسو د پاره والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی یرید الله اراده لري الله ليبين لكم چې بیان کی تاسو ته ويهديكم خيتاسو ته سنن الذين ترکی ده کسانو من قبلكم چې تاسو نه مخکیو نیکانو پیغمبرانو
چې تاسو په دغه طریقو کې هغه پس روان شئ ويتوب علیکم او لا اراده لري چې تاسو توبه قبول کړئ او د توبې توفیق درکړي والله علیم حکیم الله په دې او خاوند حکمتونو دې والله يريد والله اراده لري ايتوب علیکم دا چې د توبې توفیق در کی تاسو ته ويريد الذين اراده لري کسان يتبعون الشهوات چې غیر روانيږي چې غیر روان دي د خپل خواهشات پسې ان تميلوا ميلا عظيما دا چې واوړی تاسو د حقنا ميلا عظيما فاوړی دولو یسرا يريد الله الله اراده لري يخفف عنكم چې اسانتیاو کی پتا سوګور د وینځو نه قائم درته حلال کا او دا غي رخصت مرولې ګلو اراده لري الله يخفف عنكم دا چې اسانتیاو کی دتا سنا وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزورې ګور را کمزورې ولولې وي د خواهشاتو نکد الله رحم او کرم نینو منی کیږي نا او د زنانو نه صبر نکي وخلق الانسان ضعيفا وګوره د زنانو فتنه پټولو کلو ان شاء الله وي دا سړې د خو مبارکي کمزور پیدا کړي شوی دی نو پردې خزا او سړې به خلوت نکي اگر که ډاکټر نے اخذ ول لاړ आवाज خلوت کوي اگر که څوک د دروغ ځان نه تعویذګر جوړ کړي خلوت د پردو خذو د سړو سره خطرناک دی اے الله او خلق الانسان ضعیفا نو که ځان نه بزرګ ولی جوړ کړي او پردې خزي ورته راضي او دمونه پیچي اچانک پیریانو باسی او چاته تعویذ نه کوي ا دې وینا ز تکړه الله وینا وخلق الانسان ضعیفا الله وی کمزور دی وی زی سیم تکړه دې انسانو يرول چې ګوره د پردو زنانو د ملاوي دونا د دوی د خبرونه د دوی د اختلاط نا ځان بساته د دوی د اختلاط نظام بساتل شي دی آیات کې د دې خبره حکم الله فرمای دی آیات مبارکه کې د دې خبره ذکر نه وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی د انسان کمزورې ادا کمزوري په مختلفو اعتبارونو سره دا نو الله ور سره سانتیا کړي په څومره حکمونو کې تخفیف ده پیدا کړي شوی د انسان کمزور دی کمزور دی دیو جن حدیث کې راغلی الله حبیب ته د 500 منځونو حکم شو هر ورځ به امت 50 منځونه کوي شپه ورځ د الله حبیب را کو شو موسی علیہ السلام تر ورسېږي ایثار وی الله درته سو وصیت وی 50 منځونه په شپه ورځ کې فرض کړ وی ستا امت دی وسو طاقت نلري لاړ شد رب ناسانتیا واړه نبی رسول الله جبرئیل السلام ته وکتل مشوره کوله فاشار الیه جبرئیل انعم جبرئیل السلام اشاره وکړه او دا سوکا بیا الله تعالی اړو وی ای زماروا زما د امت نه تخفیف را ولای خدا طاقت نه لري نو لسی تلرکل
بیا موسی علیہ السلام ترای نو بیا دی ګلو تر دې چې پینځه پاتې شول. او دا الله حبیب دی اخر پینځم ځل کې وی یا رب ان امتی ضعفاء، اے زما رب زما امت چې دې بدنونه کمزوري دي، زړونه کمزوري دي، وګونه کمزوري دي، نو ته آسانتیا وکا. نو الله دا پینځکل په ادا کې دوکې او په اجر کې دا 50 دي. موسی علیہ السلام ورته لار سے 50 بارکم سوال وکړ. خدا الله حبیب وی ز بار بار لاړم ما ته نور دربنا حیا راضی، ما ته نور دربنا حیا راضی. پیدا کړي شوی د انسان ضعیفا کمزور ہے، نو الله د سرا سانتیا کړي او خاص کر په باب د زنانو کې د توې دی بار کې کمزور ہے. بس د الله حکم من پردو خذو سره خلوت مکوا، دوی باندې چې نظر دینه لګي، دوی سره لاس نه ملاوي، او تاسو د پردو خذو اختلاط نی. حدیث کې علماء د سلف او اقوال ذکر کړي. سعید ابن المسیب، مسیب یا مسیب دبوی زما اتیا کال عمر ده او یو سترګه می بالکل ختم شوی دا او په دې بل باندې کمزور ہے. خو یزو سم د زنانو د فتنې نه یریګم، ذکر الله او خلق الانسان ضعیفا. داتیا او قالو تابعین او افضل د تابعین نداوی. عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایل ویتا شګورینا زو سل پاسم چې شوګ می دلا سنو نیسی ادور بوډا شویم چې ماته ډوډۍ نرم کړی نی نو غاخو ننشت می د کول نشم. خو ما لدا خبر اوسم نه خوشاله چې زه د یو داسې زنانه سره خلوت وکم چې هغه ما ته حلال نوي او هغه زما په محارم کې نه دا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تأکلوا اموالکم مخری مالنا خپل بینکم فخپل منسکی بالباطل په باطل طریقې سره الا ان تکون تجارتا مگر دا چیوی تجارت عن تراد منکم فرزاونگی و خوشحالی سرستا سنا ولا تقتلوا انفسکم موجن اخبل زانونا ان اللہ بیشک اللہ کان بکم رحیما دے پتا سبان مہربانا. پورا الہ العالمین و اخبل منس کی مال پا باطلی طریقی مخری د بالباطل تفسیر در لطیر و ہر ناروا صورت تدا شامل لے. سود دے، رشوت دے، گډون دے، خیانت دے، په هر ناروا طریقې چې بل مال قابو کو نو دیتا بالباطل وی. او دلته وی ولا تقتلوا انفسکم ای زانون وجن ایما. یو ہدایات معنا بعض مفسرین وی دا د بعضی دی بعضی نه وجنی، خود دین تعبیر کو ایزان موجنی ځکه مؤمنان دی ایمان د وجن پشان د نفس واحد دی نو د بل وجل خود ځان وجلی. یا معنا د آیات د ولا تقتلوا انفسکم زانون تبا کوي ما چې گناهونه کې ادبل مال په باطل طریقې خوري تا چې گناو کا او حرام او گند کارونه دی وکل نو ځان دې تبا کوئی ځان متبا کوي. یاد آیات دا معنا وزان قتلوي ما لکه سره را پاسې ځان وجنو
وګوره حدیثو کې د دې نمن راغلي بلکې دبل د وجلو نه د ځان وجل خطرناک دي بلکې چا وجلو خود توبه مکور ته ملاو را اذان چې مړ کو نو د خود توبه تم سم نشو ادا سکارم مکوزان وجنما بلکې پرهیز نکار والا شریعت کی ګوره پرهیز شتا حدیث کې راغلی دی او دا حدیث دے دا ابو داود شریف عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائے ویز نبی علیہ السلام لے گلم پکال د ذات السلاسل ته غزاوا نو یخا شفوا ډیر به انتها نو زمات احتلام وشو دوبو ګرمې دوی تنظیم نو مای کو غسل کوم نو وزان به هلاک کم نو دی امیرمو تیمم اوالو خلق له جمع ورکا د سبا موزو نو کله چې دا لخر راغې نو نبی رحم السلام تای حلوي چې د خدا سے کار کړو نو الله حبیب ورته یا امر صلی ته به اصحاب کوان ته جنوب تا مرګرو ته ما مسی کړو او ته جنوب یا او د الله رسول یا خش پوا نزو یریدم کو غسل میکولو نو شرط لا اخوال می هلاک او مرن کی او الله ویلی ولا تقتلوا انفسکم الله ویزان وجد ایما وی بس ما تیممو علو مزمیوکو فزوحک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یقل شیئا الله حبیب خان دل سیو نوی ویزان وجد نما اے پرہیزو کا اس یخی اوبی دیتے ہوئے جنا بس یا زم توکل ناپوئی ته توکل نم کیو دغه شریعت کې پرهیز وی دا مسله یو شی د خنره میخو یو شی د رسره خنره نو هغه مخو تعالی تکلیف ملاویږي بعض خلکو دا نه پوي خبره یره وې الله لاره کې روته حج لروته تبي وې دي کې فریضونه ني نو یاسي کې دې زړه کېږي نو یو غره خدارو مونږ دي کې هو پرېز دغه پکار دې کلی کې بیمار شوي د څوک به سنبال کی او کته په سفر کې بیمار شوي نو واته لس کسان نه نورم د عبادت نه وېست ټول چې کوم مقصد ترو دي مقصد دې پېښو یو بیمار سره ټول پر نو پرهیز په شریعت کې څه شیخ نه نو باندې خوري ادا د نافوی یرا وې د الله نه پکړګور صحابي سو او قران سوې ولا تقتلوا انفسکم زانون وجنیما ای یو شه د لخکاری جدا د هلاکت ده نزان تباک وما استاد یحیو بخینی او ته کا 10 میو کو بس بیمارے کا او بس مړکی کا اتوې چې ها مخایر او 10 بکوم ولا تقتلوا انفسکم انبا عوام یو بل فتوی ورکه یو صحابي په یو جهاد کې پسر زخمی شوی په گزار لګیدل ناغت جنابت حاصل شو مرګور ته چې ما خو سرم زخمی دي او زه په حالت د جنابت کې ما تاسو کوم دی ورته نه غسل بکې بعد خلکو له مسلې پته نو بس هغه چې غسل کو سره زخمی او بس وفات شو د الله حبیبي الله دې هلاک کی هلاک کو نو غلط فتوی به علم چاته نه ورګي پیغمبر خیری ولا تقتلوا انفسکم زانون وجنیما زانون تباک وایما د وجد گناهوننا دروغ وې دوکه کې نزان متباکوا یو شی تعالی خکاری چې دا هلاکت ده نو پاغي اقدام مکوا ان الله بیشک الله کان بكم رحیما دے پتا سبانے رحم کون کے او مہربانا ومن يفعل ذلك چاچدا کارو کو عدوانا فزیاتی سرا وظلما فظلم سرا
فسوف زرد نسلیه نارا وردن بپورتا وکان ذالک علی الله یسیرا او ددا کار فالله باندې آسان. اے عدوان او ظلم دواړه جمع کړ، د دواړو په منځ کې څه فرق دی؟ وی عدوان دي ته وی یو حد در تعالی مقرر کړی ته ورواوړې دي، او ظلم دي ته وی هغه کار دیو کو چې تا ته هغه مستحق نو. نو عدوان په بل زیاته کول او ظلم فزان ظلم کول. وکان ذالک او دداکار علی الله یسیرا فالله بان آسان.